أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سورة عنکبوت ابتدا کی تذکرہ وا چې دا خلق دا خیال کوي دا ګمان کوي چې موږ به ایمان راوړو او موږ باندې امتحانات به نه کېږي. نه امتحانات خامخا راځي. عام قانون دغه دی کله کله بعضې خلک هغه د ایمان راوړو سره یو زیات سپیران شي او ولاړ شي د دنیا نه رخصت شي. بعضې خلک دي داسې مختلفو اوقاتو کې زمانو کې تیر شي دي ایمان یې راوړلی او دومره وخت په هغه باندې نه دی تیر شوی چې د مانځه وخت پې هم راغلی او هغه مونځ کړی دومره وخت پې نه دی راغلی خو ایمان یې راوړلی او بیا جو سر لږ وخت مخکې مړ شوی دی. بعضې داسې دي چې سهار ایمان راوړلی او مازدیګر مړ شوی دی. نو امتحانات عام طور باندې خلکو باندې راځي. مونږ ویلو امتحانات دا ټول امتحانات دي د الله حکم منل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تیرول دا ټول امتحان دی. دارنګې کله چې سړی حق خبره کوي نو د دې برخلاف مقابله دپاره خلک راپاسي. نو څوک به بدرد وایي څوک به کنزل کوي څوک به وهل ټکول کوي مختلف حالات راځي. په اعمالو په لحاظ سره بعضې اعمال داسې دي چې هغه بدن سره تعلق ساتي بعضې داسې دي چې هغه د مال سره پکې هم تعلق ساتي. بعضې وخت کې پلار مړ شي وروڼه خویاندې پاتې شي نو دا هم یو امتحان موقعي دی. اوس څه کوي دغه د پلار مال جایداد دی په کومه طریقه باندې تقسیموي خپله طریقه باندې تقسیموي که نه شرعي طریقې باندې د الله د حکم د پیغمبر په طریقه باندې تقسیموي دا هم یو امتحاني په ده باندې. نو ډیر خلک په یو امتحان کې فیل شي بعضې په بل کې فیل شي بعضې په بل کې فیل شي دا قصې راځي. الله و امتحان به کوم. نو مخکینی صحابه کرامو په هغې باندې چې کوم امتحانونه شوي وو وی خباب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دا الله د امداد به کله راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه لګول و راپاسېد وی تاسو باندې څه شي دي تاسو باندې خو امتحان د سره راغلی نه دی مخکینی خلکو هغې باندې امتحانونه راغلي وو بعضې پکې داسې وو چې هغه یمشطو بامشاط الحدید د وسپنو په منګزو باندې د هغې نه غوښې جدا کړی شوې وې په ژوندانه. بعضې پکې دا و چې یوضع المنشار علی مفرق راسه وینشار الی القدم د سر لار چې ده د سر په نیمه باندې به ولا اره کېښوده او د خپو پورې به اره کو. تاسو لږ تکلیف درکړی شوی نه دی او تاسو بیا لګیای د الله رب العزت د طرف نه امدادونه غواړئ.
دا خو هغه خلکو. خباب رضی الله تعالی عنہ واقعه دی فضائل اعمال کې هم لیکل. یو تن ته تاسو کو تاسو مر تکالیف تیر کړلې وې زما املا وګوره. ملای چې ولو کته ناغه ټول سبل بل شانتی وا ټول ډوغلې وا وې دا ولې د سملا خو چې تماچه ته د چاند لیدلی وې زبه د سکروټو باندې سملولم هغه سکروټي با زما د وینو نوونو په وجه باندې مړې شوې هغه سکروټي زما په دې بدن کې ورنه نه وتی. د دې صحابیو او هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی نو هغه چې دومره تکلیفونه تیر کړي وي تاسو ته تیر کړي وي چې زما واستانه ته پوسو کې منګ لګیاو چغې جوړې کړي و یا الله نو کله برازي امداد او کله کله سره به نور خبري شروع کی د کفر خبري شروع کی بګي د الله نه ګیلې شروع کی. الله رب العزت د طرفنا د سړیلا پر لپورې ډوړې ملاویږي د خپ آرام باندې ژوند تیری په آرام باندې د سا اخلي په آرام باندې د سچې د خوري هغه هضميږي په قلار باندې د ژوند تیری ورځو شپکۍ شپه سباکۍ او دې بیا هم لګیا دی جړاګانې پر یادونه کوي. هغه خلکو باندې امتحانونه وو ما منګو تاسو خو په آرام باندې اوخوړه په خوب کې په آرام باندې په غزیدلو خپو باندې خوب یو کو هغه خو مخکینو خلکو باندې تکلیفونه راغلیو لږ نه ډیرو واقعات چې سړی ګوري تاریخ چې ګوري د بای صحابو تاریخ سړی ګوري سړی د سترګو نه اوښ کې راوځي. نو الله رب العزت وایي مرګ را روان دی که یو سړی دا وایي زه به په دې مسله باندې مړ شم نو الله مرګ یو ټیم مقرر دی په هغه ټیم باندې به مرې. نفس آرام غواړي په غزیدلو خپو باندې خوب غواړي په خولې کې تیار نوړی غواړي. الله وی من جاهد فإنما يجاهد لنفسه چا چې جهاد کو ځان او کړو نو دا کړه د خپل فائدې لپاره دی. امتحانات الله رب العزت کوي د لپاره کوي چې خلق دا انسان خلق تخکار کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو اوذیت فی الله ما اوذی مثل احد مال جسمه تکلیفونه راکړې شوی دي د دین په باره کې یو تل نه دی ورکړې شي. څومره انبیاء علیهم السلام دي اغیلا انفرادی طور باندې چې څومره تکلیفونه ورکړې شي دي دا هغه ټولو نه زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړې شي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان باره کې بیا هم دا نه وایي طائف واقع سره ګوري بل ګوري ملائک راضی هغه پر رحم کوي وای ته وایا ته اړه وکا حکم وکا دا دواړه غرونه په جنګ داو کو او نه دا نه پويږي نه پويږي. رستو دې خلک براشي او اولاد به راشي پوه بشي ایمان براوړي نه پويږي. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه سمرا چې سړی غټي دومره د هغه امتحانونه هم غټي. پیغمبر لوی دی د نورو پیغمبرانو په نسبت باندې نو د هغه امتحانونه هم لوی او غټو. مور پلار د طرفنا امتحان برازي مور پلار به دین ته نه پریدي په دین باندې عمل ته به نه پریدي. نو الله رب العزت وای وین جاهداکا کدا مور پلار دی کوشش کوي تا باندې چې ته دې شرکو کې کفر دیو کې د قران او د سنت خلاف دیو کې د پیغمبر خلاف دیو کې نو فلا توته هم خبره به نه مانی.
د خلکو د طرف نه امتحانونه به وي، خو خنده پیشانۍ باندې تیرولی پکار دي. څومره امتحان به وي خو مرګ پورې دی که نه، مرګ راغی خبره خلاصه شوه. اخوا زندگی ښه ده، ایمان دی، عمل صالح دی، اخوا ته ژوند ښه دی، تکلیف نه خلاص شو، راحت ته لاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی جنازه تیره شوه، وی مستریح او مستراح، وی یا په آرام شو د تکلیفونو نه او یا تی خلق دمه شو. دغه خلق نو دنیا کې دوه قسمه خلق دی، یا پسې به خلق خپي او یا په خلق خوشحالیږي. زه خلق چې مړ شو وی بل د وی خلق د ډیر خیر نه محروم شو. مستریح او مستراح، یا دې په خپله په آرام شو، د دنیا تکلیفونو نه خلاص شو، آرام او راحت ته لاړ، او یا دا دی چې خلق تی دمه شو. د آیتونو کې د بل امتحان تذکره کوي. ناکار خلق بی، کافران بی، د هغې د طرف نه به راځي، مولیان بی ناکاره، د هغې د طرف نه به خبر راځي. مه کوه دا خبرې. که یو سړی ورته وایي نو دا ګناه نه دی، وایي زه دې ذموار یم، مه کوه، ستا ګناه په ما باندې. الله وایي داسې نه کېږي. د هغې تذکره کوي. ورپسې تذکره به کوي د دې چې دا امتحان به څومره وي. دا به یوه ورځ وي، دا به دوه ورځې درې ورځې به وي، دا به میاشي، دا به کالي، څومره به وي. د هغې واقع ذکر کوي. امتحان به څنګه وي. نور پسې د ابراهیم علیه السلام تذکره کوي. وَلَيَحْمِلُنَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. ویا کسان چې کفر کړل، انکار کړل، یو کافر دی هغې وایي، یو دا چې انکار کړل د الله د حکم نه. نو للذین آمنوا کسان ته به وایي چې ایمان راوړلی، هغوی زه خو عمل کوم په قرآن او سنت باندې. نو دی ورته څه وایي؟ اتبعوا سبیلنا، او تابعداري وکړئ زموږ د لارې، زموږ دا خبره ومنئ. ولنحمل خطایاکم، او خامخا اوچت به کړو موږ ستاسو ګناهونه، ازار ګناه دې زما په غاړه وي. الله وایي وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء، او نه دي اوچتونکي د ګناهونو د هغې نه د څه شي، څه شی نشي اوچتولی د هغې ګناهونو نه. انهم لکاذبون، یقینا دي خامخا دروغجن دي، دروغ وایي، هزار ګناه زما په غاړه وي. خلک مخکې نه مشهوره ده خبره، او الا بلا برګردنې مولا، د هر څه چې د مولا په غاړه دي. مولي صاحب وایي نه، داسې نه ده، عادي ده که بدي په ګردن د مقتدي ده وایي. هغه وایي د پدي باندې عادي وایي په هغه باندې ده. الله وی چا چې څه کړلي نو هم عقبه ذمواري ښه. نو وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، او زمونږ په لار باندې را روان شئ، زمونږ په لار روان شئ. څوک دي؟ هغه خلک دي چې هغه په خپله انکار کوي د نیغې لارې نه، د قرآن او سنت نه انکار کوي. نو ولې ستاسو په لار روان شو؟ دا دې یو ګناه میلاویږي. هغه وایي ولنحمل خطایاکم، خامخا اوچتو به موږ ستاسو ګناهونه. الله وایي وما هم بحاملین من خطایاهم، او نه به دي اوچتونکي د ګناهونو د هغې نه من شیء، څه شی، معمولي شی ترې نشي اوچتولی، یو ګناه ترې هم نشي اوچتولی. زه یو پیټی ته زه اوچت کم، نشي کولی. نورو ځایونو کې الله رب العزت په نور هم بل شان انداز باندې وایي. کله وایي لا تزر وازرة وزر اخرى، نشي اوچتولی یو بوج اوچتونکی بوج د بل. کله وایي الیس للانسان الا ما سعی، انسان دپاره هغه څه دي چې کوم څه یې کړلي. نو څه چې کړلي نو هغه به درته میلاویږي. نو اوس یوه خبره راځي بله، وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، او خامخا اوچتئ به دي بوجونه د خپل، واثقالا مع اثقالهم، او بوجونه سره د بوجونو د هغې نه.
ولا يسألن يوم القيامة او خامخا تپوس بکول کی د قیامت پر ما كانوا يفترون دا غصب هره کې چې دی کوم درو جوړول. خیال یو دار راځي چې هغه دلته کې مخ کې وای ګناه نشي اوچتولای او دلته کې وای اوچتای با خپل بوجونه به موچتای او داغه د بوجونو سره نور بوجونه داغه به موچتای. خبره داسي یو طرف ته د خپل ګناهونه دي نو هغه خپل ګناهونه به په خپل اوچتای. دوی مداده چې څوک دی گمراه کړل نو سوچ گمراه کړه او هغه چې څومره ګناهونه کوي نو هغه به ځان لا په خپل باندې ګناهونه کوي داغي بوج به داغي لیکن د به کې برخی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها. چا چې یو نیک لار د دین لار صحیح لار هغه راخکار کړه نو د لپاره داغي اجر وي او څوک چې پاغي باندې عمل کوي نو داغي اجر به هم دته ملاويږي داغه د اجر په مقدار باندې. ولا ينقص من اجورهم شيئا او داغي په اجرونو کې څه کمه بن راځي نو دا اجرونو بارکی وي. نو ورپسې وي من سننا سنتا سیئه چا چې یو بدل اخکار کړه نو عليه وزرها ووزر من عمل بها نو پاغه باندې بوج داغه وي او بوج به د هغه چا بوج به هم په د باندې یي د هغه په مقدار باندې څومره چې هغه په دې باندې عمل کړی. مثال کې قرآن کریم کې واقع مخکې تیر شوی و د حابیل قابیل واقع تیر شوی و. قابیل ولګید حابیل مړ کو نو وس څومره مرګونه چې کولای کېږي داغې نه وروستو دغه لار هغه شروع کړه نو هلته کې هغه ته چې هاته خپل یو ګناه میلاو شو وس د یو لار کا جوړه کړل نو ورپسې چې څوک قتل کوي نو هغه ته به د هغه قتل سزا میلاویږي لیکن د دې د چې کوم نه غلط لار شروع کړل د قتل لارې شروع کړل خلکو د ښکارا کړل نو د دې دویم سړي د قتل په مقدار باندې سزا ګناه هغه به د اولنی ته میلاویږي نو بیا چې ورپسې څوک کوي نو هغه سزا د دویم ته هم میلاویږي اول ته هم میلاویږي ورپسې چې څوک کوي نو هغه دریم ته هم میلاویږي نو دویم ته هم میلاویږي اول ته هم میلاویږي دا به سلسله روانه لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. کله چې یو سړی مړ شي نو بیا د عمل کولو نه پاتې شي لیکن درې اعمال داسې دي درې قسمه اعمال چې داغه خبره پسې روانه نیکو کې نو دغه یو بدو کې هم ده کنه نو یو دی ولد صالح يدعو له نیک اولاد دی چې هغه لپاره دعاګانې کوي هغه چې څومره عبادتونه کوي څومره نیک اعمال کوي نو په دغه اعمالو کې داغه برخه کیږي د پلار برخه کیږي. دانګه صدقه جاریه صدقه جاریه ده صدقه جاریه کړلا کوه کنستل خلق داغه نو ابو استعمالي جمعه جوړ کړل مدرسې جوړ کړل چاله کتاب اغسته ده قران نه اغسته دي جمعه کې خو دي نور صدقه جاریه چې څومره دي لارې جوړ کړل پولي جوړ کړل هغه باندې چې خلک څومره سي راځي څومره هغه استعماليږي دومره اجر به هغه تر ملاويږي روان وي اجر به هغه ته ملاويږي اسره په قبر کې پروت ده خلک بدل دغه لګیاي په دې باندې قران کریم هغه ته تلاوت کوي نو دلته په تلاوت دته چې څومره ثواب ملاويږي نو الته قران کریم چې ولا غسته ده هغه ته ملاويږي. دانګه علم ينتفع به علم خدمت کړل د دین خدمت کړل وس چې په د په وینا باندې څومره خلک لګیا دي نیک اعمال کوي نو دغه عالم پکې اجر او ثواب هغه ته ملاويږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا ينقص من اجورهم شيئا د اغي دیوګه داغي په اعمالو کې بچته کمې راشي نه هغه اعمالو کې کمې نه راځي
هغه ته چې څومره میلاویږي د هغې په شانتې د اولني ته میلاویږي. که ګناه یې کړلی د ګناه لارې ښکاره کړله نو هم هغه ګناه ده ته میلاویږي، او که نیکي کړله د نیکۍ لارې ښکاره کړله نو هغه څوک چې نیکي کوي نو هغه مقدار یې د مخکې ته میلاویږي. نو وقال الذین کفروا، وی هغه کسان چې کفر یې کړی، للذین آمنوا هغه کسان ته چې ایمان یې راوړلی، اتبعوا سبیلنا او تابعداري وکړئ زموږ د لارې، ولنحمل خطایاکم خامخا اوچته وموږه بوجونه ستاسو، وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء او نه به دوی اوچتونکي د ګناهونو د هغې نه څه شی. انهم لکاذبون یقینا دی دروغجن، خامخا دروغجن دي، دروغ وی. ولیحملن اثقالهم او خامخا اوچتئ به دي بوجونه خپل، واثقالا ما اثقالهم او بوجونه نور بوجونه سره د بوجونو د دینه، د خپل عمل ګناه بوج به هم او د څوک چې کوي هغې نه به هم ورته برخه میلاویږي. ولا یسألون او خامخا تپوس به کولی کېږي د دې نه یوم القیامت د قیامت په ورځ اما کانو یفترون د هغه څه باره کې چې دوی کوم دروغ جوړول. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث العباد.